که انسان د دې اولاد ښه تربیت وکړي او دا اولاد د نیک او صالح شي، نو د لپاره دنیا او آخرت کې د خوشحالو ذریعہ وګرځي. او که دا اولاد د بدعمله شي، نو دنیا او آخرت کې د لپاره د خفګان او د غم ذریعہ وګرځي. دا نافرمانه اولاد دا د الله تعالی یو عذاب دی په انسانانو باندې. دومره لویه پریشانی وي چې انسانان ډېر پریشانی، پلار او مور وروڼه خویندې ټول پریشانی چې یو بچی نافرمان دی. یو بچی چې دی نو هغه په جرمونو په ګناهونو کې اخته شي او په غلا او ډاکو او په نشو تماشو کې اخته شي، نو یقین وکړه چې ټول خاندان پریشان دی چې دې سره موږ داسې واقعات هم بیا واورېدل چې پلار راپاسېد د زوی مړ کړ، هیڅ حل یې نه راووتو، ستړی شو، بس غریب دا قدم اوچت کړلو. بیا نو عزتمندو خپل اولاد له ښه تربیت ورکول پکار دي. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، خپل اولاد د لوږې د وجې نه مه مړ کوه. نو یو خو د ظاهري معنی ده چې بی تا سره د رزق درک نه لګي او ته وایې چې یاره زما اولاد دی او که دا مې بچي مې ډېر راوړل نو د دې به د رزق به څه کېږي، نو ته بچي نه پیدا کړې. دا د ظاهري معنی ده، نو دا ګناه ده. ځکه نحن نرزقکم، الله تعالی فرمایي تا زه رزق در کوم او ستا اولادونه هم زه پر رزق ذمه خو الله تعالی غسل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله کریم فرمائی پر مخدز مکہ باندې داسې زنده سر نشته دی چې د هغې د رزق ذمه مانی اغستی وي. ويعلم مستقرها ومستودعها، یو د انسان مستقل زیوی، یو د انسان عارضی زیوی چې دی یو وخت دپاره لاړ شي. الله فرمایي دواړه زیونه ماته معلوم دي او دواړه زیونو کې دغه د رزق بندوبست زه کوم. که دی چا کره مېلمه دی، که دی چېرته کار کوي، چېرته مزدورۍ له لاړ شي، چېرته دفتر ته لاړ شي، هلته هم الله تعالی د رزق بندوبست کوي. او که دی کور کې دی او کور کې ناست دی، هلته هم الله تعالی د رزق بندوبست دله کوي لګیا دی. نو په دې سوچ او فکر چې زما بچي ډېر دي نو زه به دی له رزق هم خوند راوړم، نو اولاد نه پیدا کول دا ګناه کبیره ده، ګناه ده. او که یو انسان دا سوچ کوي چې اولاد به پیدا کوم خو تربیت به هم د هغې کومه، هغې مناسبت سره هغه اولاد کې لږه فاصله پرېږدي، لږ وقفه پرېږدي، خیر دی. شریعت د هغې اجازت ورکړی دی. هر کال په کال بچی پیدا کول او بیا د هغې تربیت هم نشي کولی. رزق خو ټیک خدای ورکوي خو تربیت خو به ته کوې که نه، بیا سنبالولی نشي چې به دې څه وکړم، یو نفس بل او بل نفس، نو لږ پکې که سړی وقفه وکړي هغه وکړي، هغې شریعت اجازت ورکړی دی. نو دا بد اولاد دا ډېره لویه پریشانی ده. په خپله معاشره کې تاسو وګورئ د چا اولادونه چې بد دي د هغې انجام تاسو وګورئ څومره پریشانه دي خلک. سر ټکوي څه وکړو مونږ د دې اولاد سره. مونږ پسې خلک راځي تبلیغ لی ولیږو، څلور میاشتو لی ولیږو، مدرسو لی ولیږو، څه وکړو ورسره په کیسه یې نه پوهېږي، نیمې شپو پورې ورپسې ګرځي. څه شو زما بچی چېرته اسمارانو سره ناست دی، چېرته پولریانو سره ناست دی، چېرته شوکمارانو سره ګرځي، په بړه باندې تماچې ګرځوي، ټوپکې ګرځوي. دا لوی ټینشن او پریشاني والدینو نه جوړه ده. بچی دې څه ورته ویلی هم نشي، تکلیف دې هم نشي برداشت کولی، چېره تکلیف دا هم نشي برداشت کولی. او چې اولاد دې نیک او صالح وي دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی خوشحالي ده. خو خدای که هغه ته څوک وایي، هر سړی وایي دا د فلاني زوی دی، هر سړی دا وایي، د هغه نوم هم څوک نه اخلي، یار وایي دا د فلاني زوی دی، څومره نیک صالحه دی یار. هلکه دا څوک دی؟ دا خو د هغه نوسی دی، د نیکه نوم یې مخلي. نیکه یې قبر کې پروت وي، نیکه یې ژوندی. بچو ته خلک وایي دا د هغه نوسی دی که نه یار، دا د فلاني نوسی دی که نه، دا حافظ قرآن دی، نن چې په مصله ولاړ دی قرآن اوري، دا څوک دی؟ دا خو د ماڼه د هغې نوسی دی که نه، ښه دا د هغې زوی دی که نه.
هغه به من غټېږي خوشحالېږي به زما نوسی حافظ قرآن دی زما نوسی عالم کېږي لګیا دی عالم دی زما بچی دا د انسان د خوشحالۍ ذریعه انسان به ډېر خوشحالېږي موږ به څه کوو عزتمندو زمونږ په دې علماو کې ډېر لوی عالم تېر شوی دی لږ وخت کېږي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا د هندوستان نه د هجرت کړی او لاهور ته راغلی دلته د قرآن اول تفسیر ترجمه د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کړی په دې پاکستان ته د قرآن ترجمه او تفسیر دی راوړی داسې به ووایو دغه ټول بچي عالمان ټول بچي ښځې او نران ټول عالمان دغه نه چاته پوښ وکړو چې تا ټول بچي څنګه عالمان دي تا څه کړي داسې کار دی کړی دی هغه ورته وایي زه دوه کارونه کوم یو کار دا کوم چې په خپلو بچو مې زندګۍ کې چېرته حرام نه دي خوړلي حرام بلکل نه خورم لوږه تېرومه تنده تېرومه شلېدلې کپړې اچومه خو حرام نه راوړم او دیم په قرآن کې یو دعا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دغه دعا بار بار وایم بس یا الله زما اولاد او زما کور والا یا الله ما د پاره زما د سترګو یخواله جوړ کا دا دعا کوم د دې دعا د برکت او د دې د حرام نه راوړلو د برکت الله کریم زما ټول اولاد نیکان او صالحان کړل دا د دې برکت زمون په دې محدثینو کې یو ډېر لوی محدث تیر شوی دی چې د هغې نوم دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د ده پلار دی مبارک د ده نوم عبدالله دی د ده پلار یو غریب سړی دی غریب او د یو بادشاه سره نوکر دی په لږه تنخواه باندې لګیا دی د بادشاه سره نوکري کوي او د بادشاه په باغ کې چې دی نو مالی دی مالی دی جی مالی مبارک نوم یې دی او بادشاه ډېر ورسره مینه کوي ځکه ډېر نیک او صالح عبادت ګزاره سړی دی یو ورځ د دې بادشاه کره مېلمانه راغله چې مېلمانه راغلل نو بادشاه ورته ویل راځئ باغ له به لاړ شو مېلمانه دي خلک یې باغ له بوځي که نه کښېنئ هلته خوراک وراک کوونکي وي اوس په لاره چې را روان دي نو دا بادشاه د دې مېلمنو ته د خپل د دې نوکر صفت کوي زما دا نوکر مبارک نوم دی او ډېر ښه انسان دی او ډېر برکتي انسان دی تعریفونه او تعریفونه ټول لاره باندې دغه تعریفونه یې وکړل چې باغ ته راورسېدل چمن کې کېناستل بادشاه هغه مبارک ته اواز وکړو دې خوا راشه دا مېلمانه راغلي دي او دوی له انار راوړه چې شربت وله جوړ کړو دا انار شربت وڅښي ویې خوري هغه انار راوړو چې انار یې سپین کړو یا شربت چې هغه یې وخوړو هغه تریو او سخت تریو د خوراک نو بادشاه ورته وایي چې خوږ راوړه دا خو تریو دی هغه لاړو د هغې نه غټه دانه راوشکوله هغې ورته مخې ته کېښوده هغې چې سپینه کړه هغې چې وخوړه هغه د هغې نه هم زیاته تروه وه بادشاه ورته وایي ته څنګه مالي دومره تا کې عقل او فکر نشته دی چې کوم خوږ دی او کوم پیږه دی بل ځای نه راوړه شا به خوږ راوړه تا خو زه په شرمولو شرموله ما خو ستا دومره تعریفونه دی ته وکړل چې او ته دا کار کوې هغه بیا خفه شو بل ځینې سوچ او فکر سره راروان شو کولو هغې چې ورته مخې ته کېغوستو هغه هم د خوراک نه بادشاه ورته شروع شو خبرې ورته وکړې وایي ته په دې نه پوهېږې چې د انار خوږ کم یو دی او پیکه کم یو دی هغه ورته وایي چې زه خو په دې نه پوهېږم ورته تا زه دې له خو نه یم ساتلی چې زه د انار راشکوم او څکمه او خورمه تا خو دې له ساتلی یم چې د دې باغ خیال ساته د دې باغ د بوټو خیال ساته د دې د چمن خیال ساته د دې صفۍ که باغ بوټي کم دي بوټي پکې خراب دي چمن پکې خراب دی ګنده دی ما ته ووایه خو زه خو دا نه کوم چې دانه راوشکه وخوره تا د دې دانه دومره وختونو کې نه ده خوړلې وایي زه ځان نه د جهنم اور خېټه کې اچوم لا پورې ما د دې انار نه یوه دانه لا پورې نه ده خوړلې او بادشاه نورم شمله اوچته شو
نور خوشاله شو مېلمنو مخامخ د هغه عزت نور زیات شو داسې ایمانداره مزدور بادشاہ ډېر زیات خوشاله شو د هغې نه مېلمانه چې لاړل بادشاہ ورته وایي مبارکه ته به داسې کار کوې چې ته به زما په دربار کې زما خدمت کې بس دې باغ و نورونو نه بس پرېږده هغوی به ټیک چې کوم ځای کې ته راته وایې زما خو کار خدمت دی خپل مزدوري اخیستل دي د بادشاہ په دربار کې خدمتونه کوي لګیا دی بادشاہ یو ورځ پریشانه ناست دا مبارک ورته وایي چې بادشاہ صاحب ډېر پریشان دی د درو ورځو د نه ګورم ډېر خفه یې وایي یاره مبارکه ډېر زیات پریشان یم څه وایي تا ته پته ده زما لور ځوانه شوې ده او د هغې دپاره مختلف رشتې راځي بادشاهان هم رشتې راوړي بزنسمینان هم راوړي خلک غټ غټ خلک رشتې راوړي خو زه نه پوهېږم چې چا له دا لور ورکړم چې دا بیا خوشحاله وي دې سوچ کې یم زه هم پریشان یم ښځه هم پریشانه ده دا مبارک ورته وایي وایي زه به درته یو خبر وکړم دا پریشاني به دې ختمه شي وایي څه خبره ده وایي زما دا مشوره ده چې خپلې لور دپاره نیک او ښه اخلاق والا انسان وګوره بس دا خبره ده بادشاہ سوچ وکړو هلکه دا خو ډېره ښه خبره وشوه دا خو زما ټینشن او پریشاني ته ختمه کړه بادشاہ راغی کور ته او خپلې کور والا سره مشوره کوله ورته وایي یاره دې مبارک خو زما دا پریشاني ختمه کړه څه چلو شو وایي ما ته وایي چې د خپلې لور له نیک سړی وګوره با اخلاقه سړی ورله وګوره وایي دا خو ډېره ښکلې خبره وکړه وایي بس وګوره چې دا څومره رشتې راغلي دي چې په دې کې ټول نه نیک پکې څوک دی دا لور به هغه له ورکړي بس دواړو شپې سوچ وکړلو سهار به فیصله کړ چې سهار شو بادشاہ دې ښځې ته وایي تاسو سوچ وکړو یاره زما خو څه مازغو کار ونه کړو ته څه وې وایي یاره زه یو سړی زما په ذهن کې راغی وایي څوک دی وایي زه یم چې دې مبارک ته د خپله لور ورکړو دې مبارک له به د خپله لور ورکړو ښځه وایي او دې نوکر له به زه خپله لور ورکړو ښځې خو داسې وي که نه څه خبرې خو سړی وي چې د ښځې نه مشوره اخلي خو کوي هغه چې څه ورله صحیح ښکاري نه چې ښځې ورته غلط وویلې بچي چې داسې حکم وکړو موږ به د هغې بس نه مشوره به ښځې سره کې لور ورکې ښځې سره مشوره وکړه خو حالاتو نه خو ته زیات واقفه سړی یې که نه ستا تجربه زیاته نه ښځه خو ناقصات العقل ده ښځه څه شی ده جي ناقصات العقل ده ګوره د ښځې ګوایي تشې ښځې وي د هغې ګوایي نه قبلېږي چې سړی ورسره نه وي دو سړي په ګوایي کې قبلېږي خو چې یو سړی یو ښځی د ښځې یو ګوایي ښځې به دوه وي ناقصات العقل دي بل ناقصات الدین دي په دین کې هم نقصان دی ولې په میاشت کې 10 ورځې اته ورځې مونځونه نه کوي داسې ده که نه دی مونځونه روژې چې راشي خامخا واته روژې خوري بیمارو ناقصات العقل هم دي ناقصات الدین هم دي مشوره به ورسره کې خو خپل عقل او فکر به جنګې داسې نه ده که نه چې دا زمونږ بعضې خلک چې دی نو بیخي بس د ښځې د هغې نه بغیر بل نه دا غلطه خبره ده ښځې له شان ورکول ښځې له عزت ورکول دا زموږ اسلامي تقاضا ده لیکن په داسې کارونو کې چې کوم کارونه د ښځو مناسب دي چې کوم د سړو مناسب دي هغه به سړی په خپله کار کوي په خپله دا کار کوي ښځه ډېره خفه شوه دې نوکر له هغه ورته ویل چوپ بادشاه ورته ویل شپې زمونږ دا فیصله شوې وه چې کوم نیک او صالحې ښځه به هغه له ورکوو ما ته ووایه چې په دې ټولو رشتو کې د ده نه نیک او صالحه څوک شته دی ښځه ورته وایي نشته دی وایي ده له به زه لور ورکوم مبارک یې نه وغوښتو مبارکه تا له زه خپله لور درکوم واده خو مجمع واده نه دی کړی لور بس ټیک دی چې خوشحاله دی که نه ولې بادشاه هم ښه سړی دی بد سړی نه دی بس لور یې ورله په نکاح کړه ځان سره وړوکی غوندې کچه غوندې کور دی ځان سره یې بوتله ځان سره یې بوتله هر څه د بادشاه طرف نه راغلي دي مبارک ښځې ته راغی او ښځې ته وایي چې کم روټۍ او کم خوراک زه کور ته راوړم ته به هغه خوراک کې چې کم خوراک ستا د پلار کور نه راځي هغه ته خوراک نه کې هغه غریبانو له ورکړې
زه چې کوم خوراک راوړم د خپلې مزدورۍ نه هغه خوراک به کې، زه چې کومې کپړې راوړم هغه کپړې به اچې، زه چې کوم سودا او سامان هغه به ته استعمالې، د پلار د کور خوراک سکاک هېڅ به هم نه استعمالې. ښځې ویلې ټیک ښځه ده 40 ورځې مبارک خپل کور ته نه دی راغلی. څو ورځې دي؟ 40 ورځې. صرف دې وینا ده راغلو بیا لاړو، خوراک راځي، پیسې راځي، خرچه راځي. 40 ورځې پس مبارک چې دی دا نوکر خپل کور ته راغی. چې راغی ښځه ورته په ژړا شوه، ورته وایي چې زه دې خوښه نه ومه، ولې دې ما سره نکاح کوله؟ هغه ورته ولې؟ وایي کوم خاوند او کومه ښځه دا غواړي چې د هغې نکاح نه پس د خپلو کې میلو نه شي او د واده شپې ته څوک دومره هر سړی ورته به سوچ و فکر یې خوشحالېږي او تا 40 ورځې پس ماله راغلې. هغه مبارک ورته وایي چې داسې نه ده چې زما ته خوښه نه یې، زما ښځه یې زما ښه خوښه یې، خو سته د بادشاه لورې ستا پلار زما ډېر خوښ دی، زه یې ښه قدر عزت کوم، لیکن بادشاه دی زما دا زړه کې یره ده چې کیدی شي د هغې په مال کې چېرته حرام نه وي. څونه سوچ کوي چېرته د هغه په خوراک څښاک کې سامان کې حرام نه وي. 40 ورځې تا زما حلاله روټۍ وخوړه، ستا د بدن نه حراموالی ختم شو، حرامه وینه که چېرته وه نو هغه ختمه شوه. اوس به ما ورته خپلو کې میلاویږو او زما د الله نه دا دعا ده او دا تمنا ده چې الله تعالی کوم بچی مونږ ته راکړي، مونږ به هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونو عالم جوړه ورکړي. خلک د خپل آینده نسل دپاره دومره سوچونه کوي. ها ولې دا څه وړه خبره نه ده چې ستا بچی تا نه پیدا شي او درد سري اوهو زندګي دې غرقه شوه، بس ټول عمر دې پریشاني تر مړ چې مړ به شي په مړ نه پس باندې به یې تندي پریشاني وي. یقین وکړه نو دومره سوچ وکړو ښځه هم خوشحاله به چې دا خو ډېره ښه ښایسته خبره یې وکړه. هغه شپه یې تېره کړه یوازې هغه شپه یې تېره کړه، الله تعالی د هغې نه پس ورله زوی ورکوله او په زوی باندې نوم کېغوستو عبدالله ابن مبارک. الله اکبر. ډېرې دعاګانې ډېرې تمنات د الله تعالی کړي دي. انسانانو باندې امتحانات راځي چې زوی ځوان شو نو زوی لوفر شو، عبدالله لوفر شو. ولې بادشاه چې مړ شو نو د بادشاه لوی میراث دی ښځې ته میلاو شو، د مبارک د عبدالله مبارک مور ته میلاو شو. مال راغې، دولت راغې، بس زوی په دې باندې اخته شو، نشې کوه او بس ګرځه یو ځای له بل ځای له، بس هر څه د پلار هغه دعاګانې هر څه پاتې شو. پلار یې جاړي، مور یې جاړي، خفګان خفت، خو بس بچی خبره باندې اثر نه کوي. خو د هغه حلال و برکت خو وکړه. یو ورځ یو شپې وده دی، خوب یې وکتو، خوب کې باغ کې ګرځي او باغ کې یو مرغۍ ګرځي او هغې مرغۍ د قرآن تلاوت شروع او هغه مرغۍ وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا په مؤمنانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې د دې زړه دې د الله نه ویریږي؟ دا آیات یې ویلو، دی راپاڅېدو، دی وایي اوخو دا آیات خو د ما ته ویلو، دا آیات دې مرغۍ ما ته ویلو، بس هر څه نه توبه وویسته او پلار ته وایي پلاره ماله پیسې راکړه زه تجارت کوم. ورته وایي پلار خبر نه کړ. پلار ورته ویل زه بس دې لوفرۍ نه خو دا تجارت ښه دی. پلار ورله پیسې ورکړې، والا بچیا لاړو او علم یې شروع کړلو. یو ښار له ځه، یو ملک له ځه، بل له ځه، علم علم علم، کتابونه یې ولیکل او په اوښانو باندې دومره ولیکل چې په اوښانو باندې خپل کتابونه رابار کړل او خپل علاقې ته را روان شو او کتابونه پټ کړي دي، بره پې کپړه چولې ده او دی را روان دی. پلار له پته ولګېده، پلار یې بار راو استقبال دپاره راووتو، ملاقات شو. بچیا تجارت دې څنګه و؟ پلاره ډېر ښکلی تجارت، څونه ګټه دې وکړه، دا څومره چې د اوښانو د پاسه ښکاري دا ټوله ګټه ده. ورته وایي پلار یې ویل دا خو ډېره لویه ګټه یې کړې ده چې څنګه د هغې نه ترپار لرې کړو، ټول کتابونه دي. بچیا داسې دي
پلار تا چې کوم ارمان کړو او زما مور او پلار تاسو چې کوم قرباني ورکړې و کم غیرتونه کړیو الله تعالی زما پړه کې واچول الحمدلله ما د پیغمبر علیه السلام حدیثونه په دې ځل کې محفوظ کړي دا ټول کتابونه ما لیکلي دي ورته او مور او پلار جاړي د خوشالۍ نه خدای پاک داسې ورځ په وراله هغه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه الله تعالی رئیس المحدثین جوړ کړو د ټول محدثینو بادشاہ د ټول محدثینو بادشاہ ته الله تعالی جوړ کړو د امام بخاری د امام مسلم د امام ترمذی د امام نسائی د ټول استاد دی د امام بخاری غوندې کې استاد دی کله چې امام بخاری حدیث نقل کړي او به قال حدثنا عبد الله چې عبد الله راشي دا عبد الله ابن مبارک دی دا عبد الله مبارک یادې خپل استاد یادې او شاګرد چا دی امام اعظم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد دی علما فرمای علما چې څومره محدثین دي چې حدیثونه نقل کړي دي د حدیثونو استادان دي او څومره د جرح او تعدیل امامان دي دا کم چې صحیح حدیث د ضعیف حدیث نه جدا کوي دا امامان لولي خلک دا دوی بیا په دې محدثینو جرح کوي ولې په دې کې دروغجنم وي په دې کې دوکه‌بازان هم وي په دې کې چې دینو کذاب او دا ټول پکې وي نو دوی دا کسان بلې چې د دې حدیث ټیک نه دی دا دروغ ډېر وایي چې دې دروغ یې کوي په دې خو ډېر احتیاط دی هغه جرح او د تعدیل چې کوم امامان دي نو په هر محدث باندې څه خبره معمولی شوې ده بعضې قبلي کې بعضې نه قبلي کې خبره شوې ده دو محدثین په عالم د دنیا د عالم د اسلام کې داسې دي چې په هغې باندې لا پورې اسم امام د جرح او تعدیل خبره نه ده کړې ده په هغې کې یو یحیی ابن معین دی او بل عبدالله ابن مبارک دی چالا پورې دا نه دی ویلي چې په عبدالله ابن مبارک کې دا نقصان دی چالا پورې دا نه دی ویلي دا دغه حلال مال برکتو دا دغه مور او پلار د قربانو او د دعاګانو برکتو چې الله رب العزت بچي ورته نیک او صالح تاسو داسې بچي غواړئ که نه غواړئ حرامو نه ځان ساتئ زره د زما حرامو نه ځان ساتئ خپل بچو ښه تربیت وکئ ښه تربیت معاشرې ته معاشره کې وګوره ګورئ معاشره کې وګوره دا معاشره نه ده دا آینه ده آینه دې کې تاله ځان ښکاري معاشره کې تاله ځان ښکاري دې کې وګوره چې د چا اولاد نیک دی د هغه کور هم وګوره او د چا اولاد چې بد دی د هغه کور هم وګوره دا د الله تعالی شکریه ادا کړه چې اولاد دې نیک او صالح دی جنگ جګړې نه کوي نشې تماشې نه کوي تماچې ټوپکې نه ګرځي دا شکر د الله تعالی وباسه خپل کار روزګار نزي دام شکر وباسه دا نه وایي چې ټول مولیان شي دا موږ نه وایو خو نیک شه خپل بچی نیک کا د جومات او د مدرسې لاره ورته وښیه چې دا جومات دی بچی مونځ کوه دا نیکان خلک دي دوی سره کښېنه بچی نیکۍ لاره ورته وښیه چې جومات سره تعلق وي د علماو سره تعلق وي د مدرسو سره تعلق وي خپل کاروبار به کوي هلته به د خلکو د خدمت نیت به کوي مناسب ګټه به کوي ظلم او زیاتۍ به نه کوي یو عالم خپل د پلار خبره کوله لوی عالم دی لوی د پنجاب لوی عالم دی هغه وایي نن چې زه په دې ممبر ناست یم او بیان کوم تاسو ته وایي دا زما د پلار د دعاګانو نتیجه ده وایي زما پلار عالم نه و زما پلار به کپړې خرڅولې کپړې به خرڅولې کلي کې وړوکې غوندې دوکانو پنجاب کې وړوکې غوندې دوکانو خو چې خار او زمونږه د کوم ځای نه چې کپړې راوړي هغې او زمونږه تقریبا 15 کیلومتره فاصله وه وی هغه ځای نه به یې کپړې په خپله اوږه راوړې وي ټانګه کې به یې نه راوړې ټانګه کې به یې نه راوړې ځکه چې ټانګه کې به یې راوړې نو هغه د ټانګې خرچه به یې خامخا داګ پسې اچې کپړې باندې چې خرچه باچې که نه باچې هغه به یې نه په خپله اوږه به یې راوړې چې زه ګاک له کپړې ارزانې ورکړم دومره خیرخوا د ګاک سره هغه د هغې یو عمل د برکت الله تعالی د هغې اولاد نیک و صالحه
ته چې د بل مسلمان نه ښېګړې سوچ کې چې زما د مسلمان بچی دی ښه شي، زما د مسلمان رور دی ښه شي، نو ولې الله تعالی به ستا اولاد بدعمله کړي. او ته چې د بل خور او مور او د رور او د زوی ته بد نظر کې او د هغوی بد سوچ کې ته څه وایې چې زما بچي به نیکان شي، عجیبه خبره ده. ته چې د بل زوی ته غلط نظر سره ګورې، د بل لور ته غلط نظر سره ګورې، د بل خور ته غلط نظر سره ګورې، او ته وایې چې زما لور او خور او زوی ته خلک ښه نظر سره ګوري، څه دی خیال دی؟ دا ټیک خبره ده؟ دا کم خلک چې بدکاریانې کوي دی په دې خوشحاله دي چې سبا د زمونږ اولاد سره خلک بدکاریانې وکړي، کوي به چې نن ته کې سبا به کوي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وایي دا قرض دی، دا زنا یو قرض دی، دا بس تا ادا نه کو ستا اولاد بیا ادا کوي. وایي توبه وباسئ. ګورئ په دې خبرې د هر مسلمان دپاره ښه سوچ وکئ چې دا زما رور دی، دا زما بچی دی، دا سوچ وکړه دا زما کشر رور دی، دا زما مشر. په دې نظر باندې خلکو ته ګورئ، پردي لور روانه ده ته ورته ګورې، دا ستا لور به سبا نه راځوانېږي، ستا به خور نه وي، هغې ته هم خلک ګوري بد نظر باندې، هغې هم داسې وي. د خپل اولاد تربیت صحیح وکړئ، نیک و صالح لاره ورته سمه وښیئ. ګورئ د دین جامه ورته اختیار کړئ، دین جامه. عبدالله مبارک رحمت الله علیه مو کتو، هر عبدالله مبارک رحمت الله علیه هغه سړی دی چې د هغې د کلي څومره غریبان به وو، څومره عالمان به وو، هر کال به چې هغې حج له تلو هغه ټول به ځان سره حج له بوتلل. دا سوړوکی سړی نه دی، الله تعالی دومره لوی، الله ولا مال هم د حلال ورکړو، الله تعالی ولا د خرج کولو طریقه مو ښودله، والله داسې طریقې سره خرج کوه. ټول خلک به ځان سره بوتلل. او د دې هغه مشهوره واقعه ده، حج دپاره روان دی، حج دپاره عالمان هم ورسره دي، کسان هم ورسره دي، خلک هم ورسره دي. دا خو لوی محدث استاذ وی کتل چې یو ماشومه په ډیران باندې لګیا د مړه چرګه اوچتوي، مړه چرګې اوچته کړه چې وی کتل پټې کړه. عبدالله مبارک خپل خادم ته وایي اله دا ماشومه راوله، ماشومه یې راوسته، بچیا دا ولې دا چرګه دې ولې اوچته کړه؟ دا خو حرامه ده، دا خو مرداره ده. هغه ماشومه چوپ شو، بیا تپوس وکړو بچیا ولې، سمه خبره وکړه. هغه ورته به ژړا شوه، وایي زما پلار مړ دی ورته وایي، او زما مور ډېره غیرتي ده، د کور نه د مزدورۍ کار روزګار دپاره نشي راوتی، او مونږ هم واړه یو، او زما لونه خویندې واړه دي. نن 3 ورځې وشوې مونږ خوراک نه دی کړی، مونږ روټۍ نه ده، زمونږ کور کې پخلی نه دی شوی، 3 ورځې وشوې مونږ نهار یو، زما بچي زما کشران وروڼه جاړي. نو زما مور ویلې ورشه بچیا چېرته نه مرداره غوښه چرګه هر څه راوړه، خو چې دی بچو له پاخه. نو زه ځکه دا وړمه لګیا یم. اوهو عبدالله مبارک رحمت الله علیه په ژړا شو، خپل خادم ته وایي چې موږ دلته نه واپس ځو، چې هغه زموږ کومه خرچه ده هغه بیا لکه مور یې ټولې پیسې واخله او دې ماشومې له ورکړه چې کور ته یوسي. نور خلک حج له لاړل، عام زونونه خلک لاړل حج له. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه حج نه پاتې شو، کسان هم پاتې حج نه پاتې شو. ټولو خلکو حج وکړو. د عرفات په میدان کې د حج نه پس یو کس خوب وکتو چې الله رب العزت هغه عالم ته خوب کې الله تعالی طرف نه فرشتي ویلي چې الله تعالی د هیچ حج نه دی قبول کړی. څومره خلک راغلي الله د هیچ حج نه دی قبول کړی. دی ډېر پریشان شو، ډېر خفه شو. بیا ورته فرشته وی الله تعالی فرمایي چې د یو کس د برکته د دې ټولو خلکو حج قبلومه. دا څوک دی؟ هغه سړی دی حج نه دی راغلی دی کال، هغه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دی. د هغې د برکته د دې ټولو خلکو زه حج قبلومه. الله په دې خوشحالیږي چې ته د هغه د بندګانو سره نیکي وکړې، ته د غریبانو مسکینانو سره امداد وکړې. الله په دې خوشحالیږي، قسم دی چې الله په دې خوشحالیږي. ستا په علاقه کې کونډه ده، ستا په علاقه کې یتیمانان دي، الله په دې خوشحالیږي ته د هغوی سره امداد وکړې.
تا ته پته ده چې دا غریب دی لاره شته مزدوري نشته غریب کوشش کوي تا ته پته ده دا غریب دی د ده په کور کې د رزق درک نه لګي او ته کور کې ښه راشن هم در سره پروت دی ښه پیسې هم در سره پرتې دي او ته خورې ته څه وې چې الله تعالی به تا دپاره دا راست راولي ابه نه هره شپه تېروي د هغې بچي به په زړو کپړو کې ګرځي هغه کونډه تور سرې به په غیرت کې کور کې ناست دی او موږ به داسې وخت تېر کړو عزتمندو الله تعالی په دې ډېر سخت خفه کېږي ګورئ الله کریم په دې ناراضه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګوره چې کله جنگ احد وشو او بیا صحابه پکې شهیدان شو مدینه منوره کې کونډې وې ښځې یتیمانانو ماشومان کور نه جړاګانو اوازونه راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو انا ولیه من لا ولی له د چا چې سرپرست نه وي د چا چې پلار نشته او کم یتیمانان دي او د چا چې خاوند نشته کمې کونډې دي د ټولو سرپرست زه یم دا د دواړو جهانو سردار فرمایي زه سرپرست یم د دوی د رزق به هم زه بندوبست کوم او د دوی د هر څه به زه بندوبست کوم ته څه وایې چې ولې هغه داسې نه دا د الله تعالی طرف نه توکل په الله تعالی باندې خلکو به رالېږل زکاتونه خیراتونه به راتلل پیغمبر علیه السلام به دې غریبانو کې تقسیمول د بل مسلمان ښېګړه الله په دې خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي یو کنجر او ډمه ښځه الله تعالی د یو سپي په خدمت باندې الله وبخله سپی څه شی دی انسان مخامخ د سپي څه حیثیت دی انسان څومره قدر والا دی او هغه صرف تګې او اوبې وله راوویستې خپله موزه کې او د هغه سپي باندې اوبه وڅښلې الله تعالی وبخله ټول عمر یې ګډاګانې پیسې په حدیث کې بغیه هغه ښځه له وي چې هغه زناکاره وي په زنا باندې پیسې ګټي هغه ښځه خدای وبخله نو صحابي تپوس وکړو چې د سپي په خدمت کې ثواب شته امام الانبیا فرمایي هر ژوندی زړه جګر چې ته د هغه خدمت وکړې الله تعالی په هغې اجر و ثواب درکوي درله هر ژوندی نو ګوره او بله همدې سره بل روایت دی چې د زنانه نیکه صالحه وه تهجد ګزاره وه مونځ ګزارې وه او یو پیشو یې کور ته راوسته ویې تړله او هغه د لوږې نه مړه شوه الله تعالی جهنم ته وغورځوله ښځه او دغه پیشو به جهنم کې په هغه باندې چکونه لګوي د انسان داسې تربیت وشي د خپل بچو داسې تربیت وکړي چې دا د بل مسلمان خیرخوا جوړ شي عبدالله مبارک پلار خواري او محنت وکړل بچې د ټولو خلکو دپاره رهبر او رهنما جوړ شو د ټولو خلکو خدمت کوونکی جوړ شو چې نن زمونږ بچي داسې وي چې در سره پیسې راغلې که نه خپل بچو ته خپل بچي ته پیسې ورکړه ورشه بچیا فلانی شی راوړه او فلانی غریب کور کې ورکړه دا اوس طریقه ده د خدا د ترتیب طریقه ده چې دوی زما بچی او څنګه به سخي کېږي هغه به شی راوړي ستا فلانی دوست دی که نه هله بچیا چیپ یې اوس که شابه دا والا بچیا پیسې نن خپلو دوستانو لستام جولي ملګري دي روټۍ ورله وکړه سخاوت به تا کې پیدا کېږي ته به سخي ستا بچي کې به سخاوت پیدا کېږي خپلو بچو له ښه تربیت عالمانو سره مشوره کوئ پوه شوې مشرانو سپین ږیرو شیخانو سره مشوره کوئ زه خپلو بچو له څه طریقې کار اختیار کوم زما بچی لګیا دی هغه ټیکې څه طریقه وله وکړم جي ما واده وکړو زه څه طریقه وکړم چې الله تعالی ما ته نیک و صالحه بچی راکړي صرف خواهشات پوره کول خو نه دي که نه چې ته راځې بس لکه د زناور لکه د څنګه زناور راځي او خپل خواهش پوره کوي دا سوچ نه چې وي چې اولاد به یې وکړه نه به یې که څه به یې وکړه دا سوچ مه کوه چې نکاح دې وکړه دا سوچ وکړه چې زما اولاد به څنګه را روان نیک و صالحه وي زه کوم کار پرېږدم زه حرام پرېږدم چې زما بچی نیک و صالحه شي امام الانبیا صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بدن چې د په حرامو باندې لوی شو النار اولا به جهنم اور دې دپاره ډېر مناسب دی وایي په حرامو باندې لوی شو حرام دا نه دي چې هلته ولاړې صرف دا نه دی چې ډاکه دي واله دا حرام دي دا د حرامو یو قسم دی چا نه په دوکه باندې پیسې اخیستل دا هم حرام دي
چانا 1 نمبر 2 نمبر 6 په 1 نمبر بنو خرصول دام حرام دي زکات نه ورکول دام حرام دي د جمعات او د مدرسې حق نه ورکول دام حرام دي ولی دا دې حق نشته د جمعات حق نشته رښتیا وایي خلکو نمونه لیکلي دلته او نه ورکوي چنده یادومه زما زه تنخوا نه یادومه خیر دی هغه اوس هم تاسو نه ورکوئ اکثر شته پکې خلک او غیر د هغه پروا نه کوي اما کله خبرو کوم یو کس خبرو کړو دا ما ته وبخم دا نه بخم تا ته وي دا تنخوا نه ته بخم نه بخم درته مې خپل حق ما ته بخي وي نه مې ځل نه بخم خو کم از کم چې چنده چا منلې دا خو د جومات حق دی دا خو ورکوي جومات ضروریات دی الحمدلله ګوره څومره ښکلی جومات دی ستاسو د کوم شي کمی دی پکې الحمدلله هغه جدا خبره ده چې ټرانسفارمر خراب وي د 3 ورځې بجلی نه وي ګینه الحمد داسې ورځ نه ده راغلې چې زموږ پکې دي بند شوي وي زموږ پکې الحمدلله پورې نه دي بند شوي شکر الحمدلله هغه جدا خبره ده نو د خپل مال کې د بل مسلمان حق وستل دا د مسلمان په مسلمان حق دی المسلم اخو المسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ کور نه بهر راووت یو واقع وروم بس بیا خبره ختمو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کور نه بهر راووتو ابو بکر صدیق هم بهر راغی ابو بکر څنګه بهر رالی وی جی بسوګه او مزه کا بهر رااله بهر راووت ها حضرت عمر هم راغی عمر ته څنګه رالی جی بسوګه او بهر رااله پیغمبر اسلام فرمایي زموګه او مزه کا بهر راووت وی راځي زموږ اورور دی ابن الهیثم ابن تیان انصاری رضی الله تعالی عنہ راغی هغه کربلا شو درې وانه لاړ کور والا سړی نشته دی کوم ځای له تللی ښځی وایي چې اوبه جمونه خوږې اوبه راوړي راغی چې راغی اوبې کېغوستې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه غاړه واغسته قربانیږي او زاریږي حدیث کې راځي د ترمذي شریف روایت دی قربانیږي او زاریږي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه باغ ته ځان سره بوتل پیغمبر علیه السلام صحابه باغ ته بوتل لاندې والله کپڑا واچول کینول کجوري راما تکړه د کجوري څنګه کچاو پخه کجوري پکې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي پخې به دروړې وي کنه وی مې چې کوم چې تاسو خوخه دیغه بخوري کنه که کچا باندې سړی سخت خوري خوند ولا ور کوي باندې نرمي خوري دا غینه بس پاسې دو چې پخلی بندوبس وکم پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې پيو والا زناور بنا لاله ډېر چيلې مر سره د چيلې یو بچي حلال کړل ورته کو پوخې کړو راول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه غوښتو سو درې ورځې نه حدی روایت کړه 3 ورځې نو پیغمبر علیه السلام خوراک نو کړي ښا 3 ورځې پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایي وای دا هغه نعمتونه دي چې قران کې الله فرمایي لا تسالون یومئذ عن النعیم قیامت ورځ بل الله تعالی د دې نعمتونو تپوس کوي مونږ او صحابه خو د دې مونږ تپوس کوي 3 ورځې زنه بس خور د دې مونږ الله تپوس کوي د دې مونږ الله تپوس څه طریقې کار اختیار کو چې د دې وي چې کله تاسو خوراک کوئ دا غینه پس د الله تعالی شکریا ادا کړئ دا بدن خدای تپوس نه شکریا بد الله تعالی ادا کړئ وخه اوخواړه د دې رسول الله علیه السلام ته فرمای د ابن الهیثم رضی الله تعالی عنہ تاسو غلام نشته وجي زما غلام خو نشته دی وای خزا چې کله ما ته غلامان راشي بیا راش تعالی بدر کا حدیث کې راځي 2 غلامان راغلل د حاضر شو اې الله پیغمبر یو غلام ما ته راکا وې دوانو کې یو خوخ کا دی ورته جی تاسو را له خوخ دی پیغمبر اسلام فرمای وې چانه المشت هغه الفاظ ذهن وتل وې چانه چې مشوره وغوښتل شي وې دا امانتدار دی دا به صحیح مشوره ورکړي پیغمبر اسلام ته فرمای وې دا ځان سره بوزا وې دا مزګزارې دی او زه تعالی وصیت کوم چې دې سره نیکی کوه ورته وې غلام راوستو اوس ګورا غلام چې کور ته راوستو کور والا ته وې پیغمبر علیه السلام دا غلام را کړی دی او پیغمبر علیه السلام فرمای چې دا مزګزارې دی او نصیحت راته کو چې دې سره نیکی کوه خزه ورته وې ته د پیغمبر علیه السلام په خبره نه پوه شوی سبحان الله نیک خزم د سویخه
وای ته د پیغمبر علیه السلام په مقصد ونه رسېدې. وای اول د دې غلام ناقدري دا ده چې دا موږ دلته خپل خدمت له وساتو. وای دا به د ناقدري وي. څه وکړمه؟ وای د پیغمبر اسلام مقصد دا دی چې آزاد یې کوئ. ابن الحسن رضی الله عنه فرمایي وای د الله رضا دپاره آزاد دی. بیا پیغمبر علیه السلام نه خبر ورسېدو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل وای د انسان دوه رازدار داسې دي، دوه رازداران د انسان دوه رازداران داسې دي. یو رازدار دا دی چې دا انسان ته نیک مشورې ورکوي او دا جنت ته بوځي، دا نیکه بیبي ده. او بل رازدار داسې دی چې دا انسان جهنم ته بوځي، هغه پورې نه پرېږدي چې جهنم ته یې بونځي، وایي دا بده بیبي ده ورته. وایي د بل مسلمان څه به کوو مونږه؟ د ښېګړې او د خپل اولاد نیک تربیت به کوو. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. वही कम जो लोग जरगा करते हैं और जो मुजरिम हो इस पर पैसे या कोई और चीज़ रखते हैं, क्या ये हलाल है? चिकल जरगा दे ओकड़ा और सुले वाला सिस्टम ने पागे के तावान निश तावान पके हराम दे, तावान बने एक दे आओ का चाहते नुकसान रसोले दे अगवई चेहरा माते नुकसान रसोले दे जमा दुम्र दुम्र पैसे लगी दिली दी जख्बल तावान ते अखलम आगा तावान अगसल जायज़ لکه ډزې را باندې کړی دی خپه مې ماته ده او دې باندې ما 50,000 روپۍ لګولي دي، دا ترې اخیستی شي. دې نه علاوه د صلح په صورت کې یا دې نه علاوه نور 1 روپۍ اخیستل نه جرګې والا دپاره حرام دي او نه فریقیانو باندې ایښودل، دا ټول حرام دي. الله دې عمل